بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا سونو پودکاسټ سره زه مساسو قربه لحاظلی تاسو ته پته ده د بھارت لخوا د پهلګام د واقعې نروستو یو اعلان وشو او هغه اعلان دا و چې د سنتاس معاهده د پاکستان سره ختمه شوله. منګورو دا چې د سنتاس معاهده د څه شي، آیا دا صرف یو عام معاهده ده چې یو دوه کسانو ترمنځ شوی کله یو دوه ملکونو ترمنځ شوی ده؟ او په دې معاهده کې دیسه ستر خلکو ته را پته ده چې دا د اوبو په حق له معاهده ده، خو د اوبو په حق له څرنګه معاهده ده دې باندې نن خبرې کوو. زما سره زما ډېر ستر ملمه دی پروفیسر ډاکټر کاشف سعید صاحب د پیښور یونیورسيټي دی. ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام لیازوی. ډېر زیاته مهرباني. کاشف سعید صاحب دې وخت کې دا پروګرام د اف ام 89.4 نه او د 96 نه نیغ په نیغه اورېدې هم شي. که څوک دې وخت کې د سونو پودکاسټ کتل غواړي نو د فیسبوک د لارې دی سونو پیج ته راشي او هلته چې کوم دی نیغ په نیغه زموږ د پروګرام کتلی شي هم شي. که څوک ګوري نو هغوی دپاره هم پلیټفارم اویلیبل دی، که څوک اوري د هغوی دپاره هم زموږ پلیټفارم اویلیبل دی. سنتاس معاهده پروفیسر ډاکټر کاشف سعید صاحب د پیښور یونیورسيټي د اکنامکس ډپارټمنټ سره تاسو تعلق ساتئ. بنیادي توګه د سنتاس معاهده دا څه شی؟ موږ دا معاهده بار وړو، موږ د ډیورنډ معاهده اورېدلې ده، موږ واټرلو چې کوم ټریټي دا غم اورېدلې ده، نور ویسفیلیا چې کوم دی دا موږ اورېدلې، خو سنتاس معاهده کوم چې د پاکستان او د انډیا ترمنځ ده اخباراتو کې ذکر هم ډېر زیات راځي، دا معاهده دا څه شی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه لیاز صاحب، تاسو یو ځل بیا زه راوختلم، ډیره شکریہ تاسو مهرباني. جی ټول نمخ کې جی دیته انګلیش کې دیته وی سنتاس معاهده ته انګلیش کې وی انډس واټرز ټریټي IWT. نو IWT بیسیکلی د څه شی هغه چې کوم انډس ریور سیستم دی، انډس ریور سیستم چې دی بیسیکلی انډس دریا سند ته وی انګلیش کې هغه او د هغې چې کوم کانسټیټوئنټ ریورز دي چې هغې کې کوم شاملیږي جی دا او بیا بحیر عرب کې اوبه غورځوي دغه سره جي ټټا سره. نو دا د انډس ریور سیستم اوبو تقسیم چې دی د هغې معاهده ده او بیسیکلی دا چې څنګه تاسو ته موږ ټولو ته پته ده دا د انډیا او پاکستان په منځ کې شوي ده جی په 1960 کې ساين شوی ده جی، او 1960 کې جی 1960 کې جی. او دا چې دا بیسیکلی ورلد بانک چې دی هغه د دې اربیټریټر دی، ثالث دی جی. ثالث مطلب دا دی چې دغه یو نیوټرل رول دی او د دې چې کوم پس منظر دی جی د انډس واټرز ټریټي IWT هغه دا دی چې کله پاکستان آزاد شو 47 کې، نو هغې نه پس بیا په 48 اونورډز بیا پاکستان او د انډیا په مینس کې اوبو باندې ډېر غټه جګړه وه. او هغه جګړه ځکه وه چې بیسیکلی چې کوم سیندونه دي، نور سیندونه دي، ایسټرن ریورز چې دي مشرقي دریاونه، هغې کې راوي راځي، ستلج راځي او بیاس راځي، او دا انډیا ناردن انډیا نه دا راځي روزي همالیاز نه او بیا فلو کیږي په ایست پنجاب کې فلو کیږي او بیا ویست پنجاب پاکستان ته راځي او بیا لاندې ځي. نو دا سیندونه چې دي دا د دې چې څومره هیډ ورکس وجي بیراجونه ودې باندې دی ور اول لاینګ ان ګورداسپور، په ګورداسپور انډیا کې چې د دې بیراجونه نو 48 اونورډ چې کله کشمیر دغه شو کانفلیکټ شو جنگ شو، نو هغې نه بس بیا انډیا هغه بلاک کو چې هغه بلاک کو نو هغه ټایم کې چې کوم ایگزسټنګ انفراسټرکچر او زیاتر هغه ټول په دې باندې او پاکستان کې چې د نور بیراجونه دي ما په خیال چشمه جوړو، چشمه نه لاندې سکر جوړو، په دریا سند باندې نور بیراجونه نو دا چې اوس موږ کوم ګورو زیاتر کالاباغ باندې ما په خیال څه کار شوی او زه اوس دومره نیم کلیر چې کالاباغ جوړ که نو جوړ، خو بیسیکلی د ویسټرن ریور انفراسټرکچر ډېر کم و. نو هغې د وجې نه انډیا پاکستان چې دی که نه دی ور اباؤټ ټو گو ټو وار، بل جنگ دی باندې کېدو والو جی. بیا دا خبره لاړه ورلډ بانک ته، ورلډ بانک پکې اربیټریټر شو. اربیټریټر دا جی چې بیسیکلی دا د ډسپیوټ ریزولوشن چې دی د ډسپیوټ ریزولوشن مسایلو حل چې کوم تنازعاتو
حل طریقې هغه کې یو اربیټریشن دی، هغه کې بل دی اډجوډیکیشن. اډجوډیکیشن چې دی هغه کې دی چې هغه کې کتا سونو موریدلې دی انټرنیشنل کورټ اف جسټس آی سی جی، هغه یو اډجوډیکیټر دی. هغه چې کومه فیصله کوي هغه ته لیګل کوري او لیګل کور سره هغه بیا انفورس کوي، هغه خپل انفورسمنت هم کولی شي. په دې کیس کې دا غینه یو سټپ کم دی. اربیټریټر چې دی هغه اربیټریشن کوي، او اربیټریشن چې دی هغه کې هغه ته لیګل کور ای خو هغه انفورس کولی نشي تھرو جوډیشل مینز. او خو بیا هم دی هغه په انټرنیشنل قانون کې هغه یو ډېر غټ حیثیت دی. نو دی کې ورلد بانک بیا سالش شو د انډیا او د پاکستان په منځ کې، او دا فیصله وشوه چې درې چې کوم ایسټرن ریورز هغه انډیا ته الوکیټ کو، او چې کوم ویسټرن ریورز دریای سند، دریای جهلم، دریای چناب هغه پاکستان ته الوکیټ. دریای سند، دریای جهلم او دریای چناب جی دا پاکستان ته ورغلی شو، او جی او دا درې، او باقی درې دریابونه چې کوم دا پنجاب ما انډیا واغستل، او انډیا ته د اجازت ملاو شو چې هغه دی باندې 50% سټوریج جوړ کیا، چې څومره سټوریج هغه جوړول غواړي په هغه جوړول شي. خو دی باندې دا فیصله شو چې دا چې دی د دې هغه انډیا دغه کولی شي یوزج کولی شي، خو هغه فور نون کنزمپټیو پرپسز، هغه به استعمالي نه، دینه به اریګیشن نه کوي. ټیک، یعنی د دې کوم دریابونو نه چې کومې سرچشمې دي د دې نه بزان له نیرونه، د دې نه بزان له داسې نظام په دې نه جوړي داسې. او جی دی باندې به ډیم سټوریج کیپاسټي والا ډیمز نه جوړي، دی باندې هایډرو پاور پروجیکټس جوړول شي، رن اف د فلو، ریور رن اف د فلو، او جی رن اف د فلو دغه جوړول شي. انډیا خو هغه لکه دا ډیسایډ شوی دی، او بیا دی کوم چې بیا ډیفرنٹ لیمټس دي ټیکنیکلی ما چې سو لیدلی دي 20% پورې هغه ډایورژن کولی شي د دې اوبو، خو هغه نون کنزمپټیو یوزز لپاره اریګیشن کې داسې نشي استعمالولی. اصل کې انډیا ته ضرورت شته هم نه، چونکه هغه بیسیکلی دا ریورز په کشمیر کې فلو کیږي. کشمیر کې الریډي تاسو ته پته ده یو الیویټډ ویلی دا ډېره شنه ده، هغه کې ډېر باران کیږي، هغه کې خپل بلا چشمې دي. نو کشمیر کې دا الریډي هغه یوز کولی نشي انډیا، هغه نه اریګیشن دومره زیات ریکوایرمنټس دی انډیا دی یا د کشمیریانو نه دی. او بیسیکلی دا ډیفرنٹ ویلیز دي، انډس چې دی هغه خپل ویلی کروزي لداخ نه، بیا چې دی جی جهلم چې دی ریور جهلم چې دی کشمیر ویلی نه روزي، هغه کې چې هغه میجر کوم ټریبیوټری دا هغه د نیلم ریور چې کوم ته انډینز کرشن گنگا وای، هغه چې د نیلم ویلی نه روزي. او جی او نو دا ډیفرنٹ ویلی موږ سره سند دی، جهلم دی، بلکم دریاب او چناب جی دی، چناب یعنی دا درې دریابونو باندې بعد د دې په پاکستان استعمالي. دا په بنیادی توګه د سند تاس معاهده یا انډس واټر ټریټي چې کوم دی دا غیر دی. جی 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 اوس سند تاس معاهده زما په خیال سره دومره نت باندې عمومي ملاویږي، دا موږ چې کوم معلومات ورکړه درې دریابونه دي، پاغي کې دریای سند دی، پاغي کې دریای جهلم دی، او پاغي کې دریای چناب دی. دا به پاکستان استعمالي د 1960 د سند تاس معاهده کې. په دغه وخت کې سوال اکثر د پورته کیږي کله نه کله د اوبو چې کوم پاک له ماهرین وي چې پاکستان په دې معاهده کې نقصان پورته کړی دی. آیا دا صحیح ده؟ که تاسو وګورئ څنګه تاسو ته ما وایي چې هغه ټایم کې پاکستان ریلاینس په ایسټرن ریورز و، پنجاب چې کوم بریډ باسکټ ورته وایي چې ټول خوراک پنجاب نه د پاکستان روزي زیاتر، نو هغه کې که تاسو ګورئ نو بیسیکلی اوماغه راوي ستلج او درم سیندو بیاس هغه به راتلو هغه ټایم کې په پاکستان ته دنه انټر کېدلو. بیا نن یو 100 کاله مخکې چې 80 کاله مخکې 90 کاله مخکې هغه کورس چینج کو، نو هغه ستلج کې انډیا کې ملو شي او بیا ستلج سره هغه فلو کوي. او جی نو د دې زیاتر هډ ورکس ټول چې هغه په دغه کې هغه پاکستان ډیپندنس، نو پاکستان واقعي لوز کړي. بیا بیسیکلی دا مسله حل کولو لپاره بیا ورلد بانک چې د کوم رول هغه ډېر امپورټنٹ و. ورلد بانک چې دی هغه بیا انفراستراکچر جوړ کو په دې ویسټرن ریورز باندې. نو دا ویسټرن ریور چې دی دا ټول اوس د لینک کانالز دی جی، انډس لینک کانال له انډس نه چې دی چناب ته اوبه سپلای شي کنیکټ شي، بیا چناب نه فردر هلته کې لینک کانال دی، چناب جهلم کانال دی، جهلم چناب کانال دی، چناب ټوراوي کانال دی. نو که ایسټرن ریورز کې اوبه کمی هغه بیا دې طرف نه ډایورټ کیږي لینک کانال په تھرو باندې. جی جی اوس دا ته سند تاس معاهده یا انډس واټر ټریټي، او دا کومنګ وګورو نو دا د 1960 نه والا جی جی د 2025 پورې دا معاهده روانه ده. جی جی اوس د انډیا لخوا دا اعلان کول چې مونږ دا معاهده ختمو. آیا واقعي د انډیا دا معاهده
په یک طرفه توګه باندې ختمول شي؟ په معاهده کې دنه جی دا پروویژن نشته دی. This provision is not in the Indus Waters Treaty. Three parties دی انډیا دا پاکستان دی او ورلد بانک دی او هغه کې داسې کلوز نشته دی چې یو پارټي یونیلاترلی دا چې د معاهده ختمه کی. خو د دې سره زمونږ عمومي توګه د بین الاقوامي معاهدو سره مونږ دا ورو چې دا خو یو یک طرفه توګه ختمول نه شي، که ختمیږي نو دوه طرفین به رضا کیږي او پای کې ختمي. آیا دا معاهده هم دغه څه ده؟ ما ته څنګه چې د ډیورنډ دا څنګه چې داسې نور معاهدې دي تاسو نور جی واټر شیرینګ واټر ډسپیوټ شیرینګ تاسو معاهده وګورئ دې سره سره یو بل واټر شیرینګ چې د سنټرل ایشیا کې د آمو ریور شه دی هغه جی د تاجکستان کرغیزستان ما بخل یو ملک نیم پکې بلم دی د غي پمنس کې چې د ازبکستان غي پمنس کې چې د غي واټر شیرینګ ارینجمنٹ کوي نو غي غي یو بل کې غي سنا نیگوشیشنز کړی دي. خدا خو بیسیکلی یو انټرنیشنل اګریمنٹ دی او دا د شدا دس از سایټډ ایز ا سکسس سټوري بټوین انډیا اینڈ پاکستان. دومره کاله کې چې دومره جنگونه شوي دي څلور جنگونه شوي دي د پاکستان او انډیا نو هغه کې دا واټر ټریټي چې دا اټ هاز سټود اټس کورس او جی دا اوس پورې چې دا برقرار پاتې شوي دا او خدا د چې اټ شوز انډین فرستریشن. اوس دا معاهده د ختمولو انډیا اعلان کړي. زه بیا زما سوال هم ذکر و داره چې دا معاهده ختمیږي څنګه، د ختمېدلو مطلب څه دی؟ بیسیکلی انډین چې کوم انټرپریټیشن دی جی یا انډیا چې موږ په میډیا کې ګورو چې څاورو هغه خپل خلکو ته دا سلکول غواړي چې مونږه کدا معاهده ختمه کو نو پاکستان کې به تبه وبنځي. هغه بیسیکلی دا پرسپشن دی یا دا پرسپشن هغه بلډ کوي لګیا دي. نو دا خبره چې دا کافی حد پورې دا ټیک نه ده ځکه چې د هغه اوسم چې دی جی یو سو پرون چې دی د غي یو اخبار د انډیا ټوډے هغه کې د باندې ډېر غټ آرټیکل راغلی دی جی او هغه عمده وی لګیا دی چې یاره نو ټاپ لایک کنټرول مطلب دا څه نلکه نه ده چې یاره په انډیا به نلکه بند کی او پاکستان باندې وبو بند شي. خو بهرحال انډس واټر ټریټي کې یو شی موږ مس کو هغه کې ټول نه امپورټنٹ شی چې دی along with river flow هغه کې د river flow ډیټا شیرینګ دی. ٹھیک ده او ډیټا شیرینګ داسې دی چې هغه کې مختلف کمشنرز دي یو د پاکستان دی یو د انډیا دی او انډیا چې د اکټیو ډیټا شیر کوي چې کوم یو ایسټرن ریورز دي د غیم شیر کوي چې کوم ویسټرن ریورز دي د غیم شیر کوي او هغه شیرینګ چې د غی فلال ما په خل اوس بند کړی دی او د دینه په پاکستان ته واقعي پاکستان چې کوم اریګیشن سیستم دی هغه ته نقصان ملاویدلی شي ځکه چې ټول سیستم چې دی جی دا کلیکټیولی کار کوي. تاسو ته ما وایي چې څنګه نقصان داسې کېدلی شي جی که فرض کوي هغه او به سو وخت کې بندي کی سو وخت کې چې کوم وخت کې ضرورت یې بالکل بندي کی او چې کوم وخت کې ضرورت نه یې एकदम را پریدي کنه جی او بیا ایون دی کې اوس هغه تیر 2-3 ورځو کې داسې کار کړی دی چې 2 ډیمز دی کوم یو بغلیهار ډیم دی او کرشن گنگا ډیم دی هغه کې چې کوم سیډیمنټس دي چې کوم هغه کې دغه شګه جمع شوې ده نو هغه ډیسلټینګ کوي فور د فرست ټایم. هغه کې ټنلز کې خوره او باسلی دا بیا هغه باندې اکسس واټر فلو او به پر اپریخي دي. ٹھیک ده نو هغه سره بیا لاندې چې کوم انفراستراکچر دی فرض کې پاکستان کې چې کوم بیراجونه دي یا چې کوم ډیمز دي هغه ته مسله کېدلی شي او خلکو ته مسله جوړېدلی شي. نو دا ډیټا شیرینګ چې دا دی کې ډېر وایټل د دې رول دی او دا د کانفلیکټ ریزولوشن چې کوم پاکستان او د انډیا انیموسټي ده هیستوریکلی نو دا پدې کې یو ډېر سکسس سټوري و. ورلد بانک د پاره دا یو فخر خبره و چې غیب وي چې موږ داسې یو معاهده کړی دا چې هغه کې انډیا پاکستان ته شیرینګ ورکوي لګیا دی ډیټا شیرینګ ورکوي د ریورز او پاکستان هم خپل ریسپانسیبিলিټي پوره کوي. نو دا یو فیکٹر دی د وجنه پرابلمز راتلی شي. سوال دلته دا پورته کیږي آیا انډیا لکه تاسو وخت ویل چې داس نلکه نه دا چې تاوی کې او بندې کی آیا انډیا سره د دې وبو د بندولو داسې سیسټم دی چې هغه بند کی یا بل اړخ واړي؟ تاسو ډېر ښه کوېشن وکړو جی ډېر ښه سوال تاسو کو دا انډرسټانډینګ لپاره دا ضروری دی. انډیا ټول نه لوی چې کوم ډیم دی ما په خیال هغه چې کوم ما سویلی دی هغه په سوتلج باندې دی او فخرا ډیم دی که صدا سي سنوم دی هغه او جی فخرا ډیم دی هغه د انالیست په مطابق انډیا ته 22 هغه لیول ډیمز پکار دي
چې ویسټرن ریور چې دي د درې اوبه بندي کی نو هغه خو انډیا نشي کولی نه هغه کولی شي یعنی کې انډیا او جی او دغه د پاکستان د درې دریابونه چناب جهلم او ورسره دریای سند دا بندول غواړي نغوی ته د هغه ډیم چې کوم په سطلج باندې جوړ دی 22 داسې غټ ډیمونه جوړول پکار دي نو دا غي نه پس بچرته غره د قابل شي د پاکستان وو بیا به یو کترم خدای مکه راځي الله مکه او جی او خو 22 ډیمونه نه غي سره لوکیشن شته نه غي سره ځایونه شته جی چې غي 22 ډیمونه غي باندې ټایم هم ډیر لګي جی ټیک ده نو دا غي ته داسې لکه انګلیش کې ورته یوفیمستیک مطلب یو ایډیالیسټیک سوچ دی هغه پوسیبل نه دی اټس ناٹ پوسیبل اټس امپوسیبل چې انډیا به دا او بالکل بندي کی خو بهرحال چې څنګه تاسو ته ما وی چې مسایل پکې راتلی شي ډیټا شیرینګ که فرض وکړي ویسټرن ریورز بلاک کوي نه خو که ایسټرن ریورز ډیټا شیرینګ بالکل بلاک کی ټیک ده کنه جی انډس ارسا سره نه کوي شیرینګ نه کوي نو ارسا چې کوم ریورز فلوز به شي هغه به ایراټیک شي کله به زیاتی کله به کمی لکه چې پاکستان سره سټوریج کیپاسټي نشته دی پاکستان سره صرف 2 ډیمز دی یو منګلا ډیم دی کنجی هغه کافی حد پورې سیلټ اپ شوی دی بل تربیلا ډیم دی هغه ډیر سیلټ اپ شوی دی جی تربیلا 6-7 میلیون ایکر فیټ تا 6 اراوند 8.5 میلیون ایکر فیټ دا اوس خلق دا وی اسټیمیټس دا وی چې دا تقریبا اوس 5 یا 5 نه کم پاتې دا اکټیو چې کوم سټوریج دی دا سه دا بل هغه منګلا دی هغه کې سره ریزینګ شوی دی ریزینګ نه مخکې هغه کمو هغه دی رینج کې دی هغه دینه لګه زیاته د خو منګلا چې جهلم ریور باندې دی هغه وب کمی دی کنه جی اوس درته سند تاس معاهده کې د پاکستان درې دریابونه راځي سند جهلم او چناب دا دریابونه چې کله د راځي نو د دې سرچشمي د انډیا سایت دی دی سوای د انډس نور ټول چې دی جی انډس شو د نور تقریبا انډس والا سرچشمه په تبت کې دا تبت نه راځي تل یو لیک دی هغه ځین روزي ټیک ده دا نور چې دی تقریبا یا دا انډیا نه راځي یا دا انډیا چین بارډر نه روزي ټیک ده دا نور او دا نور زیاتره انډیا نه راځي جی ټیک ده زیاتره دا ټول یا کشمیر شو لداخ شو جهلم دی جهلم سره چناب دی بیا میجر دا 2 ریورز دی غټ پکې ریورز هم چناب دی بیا انډس ته بس چناب دی او چناب نه پس بیا جهلم دی زمونږ زیاتره توقع د دریای سند سره مونږ تړلی شوي وو زمونږ غټ سیند هم دریای سند دی آیا د دریای سند د اوبه دغه ته کوم ګورون دی ته د خیر آباد نوخار سره مونږ کتلې دی چې دریای کابل هم دی تر یو ځای کیږي جی جی مطلب دا دی چې په لاره کې د دې سره نور دریابونه هم یو ځای شوي دي جی جی د دې د انډیا په حدودو کې څومره حده پورې دا دریاب چې کوم دی د دې والیوم دی او د هغې نه پس به دلته د دې څومره حده پورې د دې والیوم جوړېږي تاسو ډېر ښه کوېشن وکړو جی دا دس از ویری سینټرل ټو انډرسټینډینګ دس دا ایشو چې دی بیسیکلی لکلی پاکستان دپاره خوشقسمتي دا ده چې انډیا په انډس باندې چې دی جی انډس چې کله راشي پاکستان ته نو هغې نه 100 کیلومتر او 50 کیلومتر پس بیا یو بل سیند دی شیوخ هغه دې کې ملاویږي چې بلتستان کې نو انډس هغه ځای کې هم ډېر غټ سیند دی هغه ځای کې هم بیسیکلی غټ دی خو انډس صرف په انډس په یو ټریبیوټري باندې یو ورکي نالې باندې چې دی د انډیا یو ډیم شته اوس ایٹ دا مومنٹ نور انډیا دا بالکل انټیپډ کړی دی ایون که انډیا دا ټیپ هم کی نو انډیا به دا اوبه چېرته وړي ټیک ده انډیا خو داسې نشي کولی دا خو مختلف ویلیز دي د انډس بیله ویلی دا د بیا انډس نه لاندې چې دی جي کرشن ګنګا نیلم هغه بیل ویلی کې راځي بیا هغې سره خوا بیا جهلم دی هغه کشمیر نه راځي کشمیر وادي کشمیر نه روزي بیا هغه طرف ته چې دی چناب دی هغه جمو سایډ نه داسې روزي نو انډیا دا ډایورټ کولی نشي خو بهرحال انډیا سره د انډس ان اټ سیلف باندې کیپاسټي نشته نورو باندې چې دی که نه جي په جهلم باندې هغې ډیم جوړ کړی دی کرشن ګنګا ټیک ده په چناب باندې هغې جوړ کړی دی بغلیهار ټیک ده کنه رن اف د ریور پروجیکټس دي ټیک ده خو دا ان ډیم نه دی اوبه راځي بجلی جوړی او بهوزي ډیم دی معمولي پیمانه باندې او وروکی ډیم دی جی ټیک ده هایټ کم دی اوبه هغه غورځوي په ټنل کې او ټنل نه بجلی جوړېږي ټیک ده کنه جی لکه اوس دغه شو کرشن ګنګا شو نیلم نه هغه یو ډیم جوړ کړی دی پاکستان او د آزاد کشمیر بارډر نه بره دغه نه بره چې د تاوبټ نه تقریبا 15-20 کیلومتر بره هغې یو ډیم جوړ کړی دی په نیلم باندې هغه اوبه هغې
الته کشمیر ته ډایورټ کړی دي. کشمیر ته پاکستان چې دلته د آزاد کشمیر په حدودو کې نیلم جهلم ډېر جوړ کړی دی. دا دریاب به وړاندې انډیا ته ځي. نیلم جهلم ټایم کې جی دا پاکستان کی ټیک ده، خو هغه په مخکې جوړ کړی دی. لکه پاکستان پروجیکټ مخکې سٹارټ کړی خو انډیا بیا پاکستان نه پس سٹارټ کو خو هغه کمپلیټ زر کو. نو زه دا نه وایم دا نیلم جهلم چې کوم پروجیکټ دی جی جی دا دریاب چې په کوم دریاب باندې دی دا دریا نیلم باندې دی. او جی ټیک شو دا سوري دریا جهلم باندې نیلم نروزی او جهلم کې او باسي. او جی آیا دا وب مخکې انډیا ته ځي؟ دا انډیا ناراضي جی، د انډیا ناراضي بیا پاکستان کې دا نیلم هم انډیا ناراضي او جهلم هم انډیا ناراضي. جی 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 ټیک او به مخکې پاکستان کې بیا نور پاکستان منګلا ته ورځي جی ډیم منګلا ډیم ته. اوس خبره ده یو ساده پاکستاني دا سوال کوي. جی جی امید کوم چې دا سوال بار بار پورته کیږي چې جی د پاکستان او د انډیا مسله ده د سره خبر پختونخوا سره تعلق دی چې مونږ تر غم پکار دی، مونږ تر پکار دی مونږ خو ډېر په خپل وخت کې چې کوم دی بلا ترهګری او دا کړی دی پر دا د پنجاب غم دی غدیو کی. آیا د سن تاس معاهده په خبر پختونخوا باندې سره دی په خبر پختونخوا کې کم دریاب دی چې د هغه د خبر پختونخوا په حدودو کې تیریږي؟ حاجی دا تاسو ډېر ښه کوېشن وکړو، ډېر ښه سوال مو وکړو جی. خبره داسې ده چې پاکستان کې چې کوم واټر ډسټریبیوشن دی جی هغه د 1991 اکارډ په تھرو کېږي. ما بخل AGN قاضي فارمولا هغې ته وایي ټیک ده if I'm not mistaken جی. خو هغې کې پاکستان په صوبو په منځ کې چې کوم د KP شیر دی تقریباً 3% نه زیات دی، 3 او 4% په منځ کې دی. اوس هم KP چې دی هغې نه کنزمپشن کم کوي لګیا دی. ټیک او هغه ولې کم کوي لګیا دی چې هغې کې چې کوم چشمه رایټ بینک کانال دی ډي خان ته هغه ویستلو هسټوریکلی چې دی هغه نه دی شوی، اوس پورې نه جوړ شوی. نو KP تقریبا اوس هم خپل هغه شیر نه پوره کوي، هغه KP شیر اخوا دې خوا ځي. نو کې خو بهرحال دا ده چې as a whole it will be problematic. It is going to be problematic جی چې کله دا دغه شي نو واټر فلوز به راټیک شي، اګریکلچر باندې به پریشر پروباسي. او نن سبا چې دا شی چې دا ځکه زیات ایکسپلوزیو دی چې د سره کلایمټ چینج او ګلوبل وارمنګ چې کوم دغه روان دی جی چې کوم ټرندز دي نو هغه سره اوبه چې دی اوبه ډېرې قیمتي شوي دي. فور ایگزامپل نن 20 کاله 15 کاله 10 کاله مخکې به اوبه والیوم زیات لو 100-120. سوال مختصر انداز جی 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 لکه بیا زه به دا سوال ریفریز کړم. جی جی خیبر پختونخوا ته دا دریابونه دي د دې سن تاس معاهده خیبر پختونخوا ته د دې څه نقصان دی؟ خیبر تاسو ته ما وایي چې خیبر پختونخوا خو خپل شیر الریډي ناخلي انډس واټر ټریټي نه. نو خیبر پختونخوا کې چې کوم اریګیشن سیستم دی هغه زیاتر یا په دریا سوات جوړ دی جی، دریا سوات دی او دریا سن باندې چې کوم تربیلین کانال زی هغه ډایرکټلی دی نه افیکټ کیږي. او باقي چې کوم د دریا کابل باندې دی دریا کابل باندې دی جی، کابل باندې دی. او د دې وجه نه زمونږ د دې معاهدې نه د خیبر پختونخوا سره خاص نقصان مونږ ته دی نشته. او یو هغه سیندونه د هغې په کنټرول کې نه دي، هغې باندې ډایرکټ نشته. بل انډس ریور سیسټم کې جی هغې کې صرف یو خو چې دی که نه انډس چې دی انډیا نه راځي، هغې کې نور بلا سیندونه شاملېږي، هغې کې شیوخ شاملېږي، هغې کې چې دی جی ګلګت ریور شاملېږي، هغې کې بیسا نالي شاملېږي کنه. نو هغه صرف په هغې باندې ډیپینډنټ نه دی، خو بهرحال لکه دا خبره خطرناکه ده. جی 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 دا راته ووایي چې کله دا د انډیا د دې معاهدې نه د لاس اوچتوي چې مونږ دا نه منو، خو تاسو د هغې معاهدې او د دې څیزونو وضاحت هم خو انډیا کوي چې زه نور د انډس واټر ټریټي چې کوم دی زه پابند نه یم. جی جی پاکستان سره څه اویلیبل فورمز دي یا کوم ځای ته پاکستان د دې مخالف د دې خلاف چې کوم د انډیا خلاف تللی شي؟ پاکستان جی اوبویسلی اول خو ټول نه مخکې ورلډ بانک چې دی هغه به تپوس کوي، هغه یو اربیټریټر دی که نه جی. هغه اوس هم که تاسو وګورئ نو چې کوم پریس ریلیز راغلی انډیا پاکستان نوټیفای کړي، خو انډیا ورلډ بانک ته نه دی ویلي ځکه چې ورلډ بانک دی کې اربیټریټر دی، هغه به ټول نه مخکې هغه هم نوټیفای کوي او هغه اصولا نشي نوټیفای کولی انډر د ټریټي چې دی هغې سره د اختیار نشته. دا د 3 وارو فیصله به کېږي او 3 وارو په منځ کې بیا اربیټریټر الټیمیټ فیصله هغه کوي. د سالیسي کمیشن یا د دې په هغه چې کوم ټریبونل دی او په پیرس کې دی که نه
او جی هغه بیا ما بخل اربیټریشن بیل کمیشنز دی پاکستان هغه تم اپیل کولی شي پاکستان انټرنیشنل کورټ اف جسټس سم تلی شي او هغه ټول دغه چې دی هغه پاکستان په حق کې دی ځکه چې چونکه پاکستان یو انټرنیشنل معاهده ده هغه کې او ټول نمخ کې به انډیا پکار انډیا وتلو لکه انډیا به ورلد بانک هم نوټیفای کوي او ورلد بانک به بیا فیصله به هغه کوي انډر د ټریټي کنه جی نو اوس انډیا وایي چې زورور موضوع نه منم نو بیا انډینز اوس کله هغه وایي چې ابینس کې موږ کړی دا کله هغه وایي چې موږ معطل کړی دا کله هغه وایي چې موږ تی وتیو کنه هغه خپل ل کنفیوژن کې دی او دا ما په خیال دا چې څه سکیورټي سچويشن جوړ شوی دی نو هغه د وجه نه هغه یو اراټیک ریسپانس ورکوي لګیا دی هغه چې د کنه کوم ریسپانسیبل طریقې سره دا شی هغه نه شیر کوي او نه ریسپانسیبل طریقې سره هغه دا ډیل کوي نه دا طریقه دم نه جی مونږه عمومي توګه یو سوال اکثر په یوړي کې پورته کیږي او هغه په برسات یا د شکال په موسم کې منګه وی انډیا چې کوم د دریابونو بورا پرې خو درې او دا غي د لاسبه من کتري د پنجاب په مختلفو علاقو کې سیلاب راځي آیا چې کله هغه د واټر ډیټا نه شیر کوي او دغه سیوبره پریدینو په پاکستان کې د سیلاب خطرات چې کوم دا سیوا کی آیا انډیا بار بار دا کار کولی شي جی دا پکې خطرناک پهلو دی چې یاره already هغه ډیټا شیرینګ دی او بو والا هغه دغه کو معطل کو نو هغه سره دا د دې پته نه لګي چې را بارډر نه پس او بسم را رواني دي لکه بارډر نه مخکې کوم دی هغه سټیشن دی هغه کې او بس او ریډینګ سره گیج سره دی هغه چې هغه نه خي نو دلته کې کوم زموږ انډستریال سیستم اتھارټي دا ارسا هغه بیا دا ډیسیژنز نشي کولای ایون دی او بو ډایورژن فیصله پاسانه نشي کولای او بیا خاص ور باندې پدې کیس کې چې هغه एकदम فرض کوي ډیم خالی کی او هغه کې سوپر فلډ یا میډیم لیول فلډ هغه پریدي نو هغه سره بل لاندې ریپیرین چې دی لاندې هغه خلک چې کوم اوسېږي هغه ته غټ پرابلمي او دا مونږه کتلیم دي چې انډیا کله په جهلم کې وبپریدي کله په چناب کې پریدي کله په سوتلج کې پریدي نو په دې سینونو کې خو هغه اکثر وبپریدي په چناب کې او په دې راوي کې او سوتلج کې یو سوال بیا زما لګ د یو عام سړی په حیثیت یو د عام د خیبر پختون اوسیدونکو په حیثیت باندې خیبر پختونخوا کې کدغه رنګه انډیا او به راپریدي په مونږ باندې نه د خیبر پختونخوا باندې دغه اثر شته ګوري تاسو ته ما وایي چې انډیا سټوریج په انډس باندې نشته انډس باندې یو ورکه ونه ډام دی هغه دی هغه په یو چرته بر یو ندی باندې دی هغه ډېر معمولی دی هغه کې هغه څه پرابلم نه جوړیږي هغه خو الریډي پاکستان چې دی تربیلا جوړ شوی دی 76 کې او بیا چې دی جی بادشاہ جوړیدون کې دی داسو ډام هم جوړ شوی دی نو هغه د هغه ډایرکټلی انډس هغه نشي دغه کولای او ما چې څومره ویلي دي هغه د انډس خپل سین نه او به ډایورټ کولای نشي ټیک ده جی آیا او دا کولی چې زمونږ د دریای سند او به هغه کشمیر اړخته واړي نشي رولې جی چې ما سه ویلي دي او چې څه لیمن چې کوم اندازه د دې په مېڅ کې دومره غټ ویلیز دي دومره غټ غرونه دي جی چې هغه او ایون که هغه واري نو هغه بچرته بوزي هغه به ټیک ده اول ته بیا سیلاب جوړ کی هغه لکه چې کدي د دې ټولو به چې دی جی د دې ټولو ویسټرن ریورز وبغه بلاک کی جی او چرته کشمیر کې پریخ وي کشمیر وادي کشمیر چې کوم خپل ایریا دغه د 74000 کیلومتر سکوير کیلومتر او کدا ټول وبغه پریدي نو په کال کې تقریبا 13 فټ وبه یلتا ټیک ده 13 فټ وبه ولري ټول وادي کې ټیک ده نو ځان ته خوږی کار نشي کتلې نه غي کتلې نو د دې وجنه د ریسن باندې دا وی هیڅ قسمه د دې معاهده اثرات نشته د ریسن باندې ډایرکټلی نشته دی فل نشته دی او کغی په ډیم جوړی هم نو غي ته شل کاله 15 کاله لس کاله لګي خو دا نور سیندونه چې دي خاص ور باندې چناب جهلم دی کی هغه فلوز کې پرابلم جوړول شي ایسټرن ریور شه دی ډیټا شیرینګ پرابلم جوړول شي بل انډیا چې دی هغه اټس ا بیگر اکانومي نو هغه سره هغه کوم هایډرو پاور چې دی زموږ څنګه وابډه داسې دی خپل چې کوم اتھارټیز دی هغه سره د کیپاسټي به ما په خیال چې هغه ډامز جوړول شي خو اټ ول سټل ټیک ټایم جی ټیک ده اوس خبره ده چې دی وخت موږ بار ګورو سیلابونه راځي او د سیلابونو
یو خو دا جرنل چې کوم موږ روان بارانونه وشي خو یو داسې قسمه هم سیلاب راځي چې د ډیمونو نه اوبه سیوا شي هغه بې پرېښودلی شي. نو موږ ګورو چې په پنجاب کې دا عمل په ماضي کې بار انډیا دا څیزونه کړي دي. خو چې د ګلوبل وارمنګ چې دا کومه فضا جوړه ده دې وخت کې بې وخته بارانونه کېږي، د اوبو شړق غورځېږي. دې حالت ته به تاسو څنګه ګورئ؟ د دې سنتاس معاهدې د ختمولو د دې باندې په پاکستان باندې منفي اثر راځي؟ دا تاسو جی ټولو نه اهمترین خبره طرف ته تاسو ریفرنس ورکو، هغه دا چې کوم ګلوبل وارمنګ دی، چې کوم کلایمټ چینج ټینډنسیز دي، نو الریډي چې کوم انډین سب کانټیننټ دی، جنوبي ایشیا کې او بیا پاکستان کې هغې نه زیات چې دی هغې کې ټمپریچر ویریشن راغلی دی. لکه که تاسو ډفرنٹ سیټیز مختلف غټ ښارونه وګورئ نو 5 نه 10 ډګري سیلسیس چې دی 3 نه 5 to 10 هغه زیات شوی دی، ټمپریچر زیاتې شوي دي. نو هغه په دې کیس کې د اوبو اهمیت نورم زیات شوی دی، اوبو اهمیت زیات شوی دی او موږ ته پته لګي نه چې یاره واټر فلوز به څنګه وي، واټر فلوز به کله کېږي که نه، دغه به واوره به څومره کېږي که نه جي. او چې څنګه تاسو دې کال ریپورټس کتلي چې واوره ډېره کمه شوې ده، یو خو لیټ شوې ده بل کمه شوې ده. نو هغې سره چې دی که نه جي په دې سچویشن کې چې دی که نه هغه پرابلم جوړولی شي او هغې ته چې کوم ټکې وي هغې ته وي vulnerabilities، چې کوم vulnerabilities دي د خلکو، sociological vulnerabilities، ecological vulnerabilities. ecology وي the relationship between man and nature کنه جی نو هغه it is disturbed unfortunately. او دې کې د اوبو چې دی کنه دې کې بیا دې حالاتو کې دا معاهده ختمول او انډیا هم دې شنو ته ګوري لګیا دی، هغه دې شنو ته ګوري کنه او دې وجه نه چې دی کنه هغې چونکه هغې پاکستان او پاکستان خلکو متعلق هغې یو نیگیټیو پرسپشن دی کنه جی. نو هغې هم دې شنو ته ګوري، نو ځکه هغې په دې موقع باندې دا کار کړی دی، کوشش کوي لګیا دي. ټیک شو. اوس د دې سره لږ راته دا ووایې واټر شیډز دي، مطلب د اوبو زمونږ د سټوریج ځای نه داسې څه ټینکۍ نه ده، خو ایکچولي د غرونو دننه به زمونږ چې کوم اوبه سټور کېږي دغه واټر شیډ جوړېږي او دی د موږ کتلي د ونو یخ کې چې کوم دی د وړې وړې چینې بیا د هغې نه د یو غټ مثال وي. آیا د دې انډس واټر ټریټي د ختمېدو سره دغه د واټر شیډز پاکستان کې چې کوم دي د دې څه امکان شته چې تاسو نقصان ورسي؟ واټر شیډز اصل کې جی ما یو ریپورټ مخکې کتلی او سو میاشتې مخکې یو ریپورټ ما کتلی نو هغې کې دا ویلي و چې یاره امازون چې دی، امازون دنیا ټول نه غټ سیند دی جی. نیکسټ اته سیندونه چې کمباین کړي 8 سیندونه نه غټ دی، امازون دومره غټ سیند دی. او هغې وجه دا ده چې یاره دنیا تقریبا 20 نه 25% چې کوم رین فارسټ دي 20-25 یا دې نه زیات کنه جی، دې نه زیات هغه هلته امازون رین فارسټ دي. او هغه چې دی هغه خپل واټر سایکل کریټ کوي، خپل کلاود فارمیشن کوي، او به کلاود جوړ کیږي ځنګلونه، او بیا چې دی هماغه کلاود چې دی هغه بیا باران ووري او هغه یو سایکل فارم کوي او چې سرکل چلیږي. نو ماته چې څومره یادېږي او چې څومره زما انډرسټینډینګ دی او تاسو خیر مان زیات ښه پوهېږئ چې که کے پی شو یا کشمیر شو یا ناردن پاکستان شو یا انډین اوکیپایډ کشمیر شو، نو هغې به یو واټر سیسټم یو واټر سایکل به هغې جوړولو چې دلته به په ګرمیانو کې خپله بارانونه کېدل، ګرمیانو کې به هم ایکسټریم ګرمي کې به هم باران وشو، یو ګنټه دوه به واورېدل او به دغه به شوې، نو هغه سیسټم به چلېدلو. خو زمونږ واټر شیډ چې دي هغه ډسټرب شوي دي، څو کاله کې که نه جي واټر شیډز ډسټرب شوي دي، ایلیګل لاګینګ شوی دی، ډیفارسټیشن شوی دی، او هغې د وجې نه چې دی که نه جي ډیفارسټیشن شوی دی، لینډ یوز چینج شوی دی. کوم ځای کې 2-3 هوټلې وي هلته اوس 50 هوټلې دي. تاسو وګورئ جي کالام د هغې غټ مثال دی، کالام دی جي، مالم جبه دی جي، ناران دی که نه جي، ناران دی، ګلیات دي. تاسو ته پته تاسو پې پروګرامونه کړي دي، تاسو ډېر غټ انډرسټینډینګ دی د هغې که نه، تاسو خپل هغې باندې ښه پروګرامز کړي دي. نو دغه واټر شیډز موږ په خپله متاثر کړي، هغه دغه شوي دي، ویک شوي دي، هغه ویک شوي دي، او بیا هغه چې دی که نه هغې لانګ ټرم سروایول
وایبیلیټي کنه چې ځکه چې د دې ټول انګلیش کې ته وی کیریینګ کیپاسټي ټیک ده د دې واټر شیډ شو د دې سیستم شو ایکو سیستمز د دې یو کیریینګ کیپاسټي ده جی کنه چې دومره خلک هغه کې سکسسفلی په خوشحالي ژوند تیرولې شي کته درې پځې 50 شپته هوټل جوړ کې کنه یا ته چرچا پیر چې کوم مخکې کلام کې ځنګل وغه ته کم کې ته چاپ ډاون کې نو هغه اثر خو بکیږي ځکه خو اوبو اویلیبিলিټي کم شوې ده جی اوبو اویلیبিলিټي کم شوې ده دا وې سنتاس معاهده د ختمېدو سره جی انډیا په فوري توګه باندې دا سیسه ګامونه پورته کولای شي آیا غوي زمنګ د اوبو څومره حدا پورې د ځان سره سٹور کولای شي هغه سټوریج کیپاسټي خو فل لري کم ده خو هغه دا چې کوم دریابونه جی دی د دې ریور فلو به ایریټیک کی کله به پریری کله به نه پریری اوکې او هغه یو سوندا پروګرام دی ځکه چې هغه د دوه ډیمونه چې د ډیسلټ کو مخکې د دې کیپاسټي کم او اوس زیاته کزان تا ټیک ده نو هغه به همدا کوشش کوي چې دا به ډک ساتي بیا به एकदम پریری ټیک ده کنه نو هغه کې به پرابلم دی چې پاکستان سره سټوریج کیپاسټي نشته دی جی منګلا چې دی هغه کم ده چناب کې بالکل نشته دی چناب کې ډیره کم ده اوکې تربیلم ډکه شوې ده جی او چاپه فوکس نه دی کړي کنه جی ډیسلټینګ دی هغه کې ان بلټ میکانیزم ما په خلیونیم کانالو خو چې کوم سم ان بلټ میکانیزم هغه جوړ شوی نو ټیک ده اوس د دا وی لګیا دي کنه جی نو هغه ډیسلټینګ باندې افورت ډیر غواړي او که تاسو وګورئ نو د تیر سو میاشتونه دغه پکچرز روان دي نو هغه کې بلا سلټ جمع دي هغه کې پخوانی آبادیانې پخوانی چې د کورونا پخوانی کلی هغه ښکار شوی دي ټیک او نو دا these are warning signs ټیک ده کنه جی نو دی باندې او دته وی انګلیش کې دته یو لفظ استعماليږي کنه موږ اکانومي کې دا وایو دته وی نون ټریډیشنل سکیورټي ټیک ده یو ټریډیشنل سکیورټي دا جنگ دی جنگ کې سا ټانک دی سا جهاز دی سا میزایل دی هغه هم جنگ لپاره ډیر زیات ضروری دي خو د سره ملک ته نون ټریډیشنل سکیورټي فود سکیورټي شو واټر سکیورټي شو climate change security شو environmental security شو economic security شو نو دا ټول non traditional security دی او دام دومره اهم دي اوس انډیا چې کوم پاکستان باندې گزارو کو هغه دایو گزار کوي لګیا دی non traditional گزار کوي جی اوس درته وې سنتاس معاهده تاسو دغه وضاحت هم وکړه زمون په ملک کې زمون فود باسکټ چې کوم دی اکچولی دا پنجاب دی مطلب د خوراک یو لوی ذخیره مونږ لا پنجاب راکې جی جی غنم هلته پیدا کیږي جی جی نور چې کوم زری پیداوار دی چینی وغیرہ غا چې کوم دا هلته پیدا کیږي تاسو ویلی شي چې د دې په ټول نه زیات نقصان پنجاب ته کیږي او جی ظاهري خبره ده که فرض کوي د دریابونو کې اوبو فلو ایریټیک شي کنه جی نو کوم اګریکلچر ته تاسو بار بار استعمالوي څه مطلب ایریټیک مطلب دا دی چې کله اوبو ضرورتي نو هغه به نه راپریدي او بیا چې کله एकदम ډک شي نو एकदम بټول را پریدي ټیک ده هغه وبو خو بیا سٹور کېدل څومره وخت پورې دی وبو مونږ ته نشي را پرې خو دی اوس دومره اکوریټ فګرز نشته دی خو بهر حال تاسو ته ما دا ذکر کوجی چې ما تاسو ته درځو کوجی چې په چناب باندې او په جهلم باندې دی سره د دغه سټوریج کیپاسټي لګشته دی او څه د دې پروجیکټ روان دي کنه لکه دا بغلیار دی کرشن گنگا دی یو بل دی راټلې یو سو غي نورم پایپ لاین کې دي جی کنه جی ودی باندې با انډس واټرز کې ټریټي کې بم پاکستان او انډیا اکثر لانجوا پاکستان باغی ته وی چې تاسو د ډیمز هایټ کم ساتي کنه ایون لکه ټول لغټ ایگزامپل دا دی چې دا کرشن گنگا شو یا دا بغلیار شو دا یو بل راټلې دی هغه تقریبا سپکه شل 20-25 کالونه ډیسل شي نو سپوري under the treaty چې دی ډیسلټینګ نشو کولای دی هغه اوس ډیسلټینګ شروع کړی دی خو پاکستان هم چې دی جی چې کوم دغه د لیډرشپ دی هغه ورته دا ویلي دي چې then we are going to act accordingly کنه نو دا پاکستان سره لارې سدي پاکستان انډیا په ضد سدا سیګمونه پورته کولی شي چې کوم ډیپلوماټیک مینز دي نو هغه تاسو تماوي جی چې ډیفرنٹ فورمز دي الته بشیر اوچت کی ټول مخ خو ورلد بانک خپل انډیا ته دا کلیر کی چې تاسو دا شي دا څه نشي کولای کنه under the treaty you are party to the treaty کنه او دا چې you cannot unilaterally pull out from the treaty هغه شک پاره کې نشته نو legally they have to abide خو کنن سبا تاسو چې کوم جیو سټریټیجیک سچويشن وګوري خاص تور باندې دنیا کې
نو هغه مایټ از رائټ والا کیسه ده. بالکل میډل ایست کې موږ ګورو اگزامپل هر وخت چې د کنه جی تیر یو نیم 2 کالو نه چلته سره روان دي کنه جی نو داسې الته چې کوم اسرائیلی اکټیویټیز دي کنه نو هغه دا دغه مایټ از رائټ والا کار غیر روان کړی دی او دلته کې پروبابلی د دې په ځین کې دا راغلي دي چې را زموږ آزاد کشمیر ته په دې معاهده کې څه نقصان دی په انټر سپورټرز کې جی آزاد کشمیر ته خدا نقصان دی جی چې فار ایگزامپل ک एकदम هغه اوبر اپری دی په جهلم کې یا په چناب کې یا جهلم کې یا په نیلم کې یا په چناب کې نو الته کې کوم کلی دی هغه بدغه شي کلی دی کوم خلک شلاندې اوسېږي هغه ته به پرابلم وي ٹھیک ده کنه جی او تبعی غټه پیمانه باندې کې بوړو پیمانه باندې یاره کېدلی شي جی تبعی ک एकदम راپری دی نو بیا بزیاتی لکه اخم سټوریج سټرکچرز دي ٹھیک ده 5 فوټ 10 پاکستان مونږ چې کله وورو د پاکستان د اوبو د سټوریج کیپاسټي زیات نه زیات تر 1.5 ورځو پورې ده دا کیپاسټي چې کومه ده د دنیا د ډیرو ملکونو نه کمه ده یعنی پاکستان دومره غټ ملک نه دی چې موږ دغه سټریټیجي ساتلی واټر سټوریج موږ څنګه سیوا کولی شو نور ډیمز پکار دی جی نور ډیمز لکه د امیر باشا چې دا تقریبا کم از کم 20-25 کاله لیټ جوړ شو کنه جی دا پکار دا و چې دا مخکې جوړ شوی وي کنه جی د امیر باشا بل دویم ټول نه امپورټنت شی دا و چې خپل واټر شیډز پروټیکټ کولو کنه جی کاغه تاسو کی پی یو ګوري ویدر اټس چترال ارندو ایریا دا نور ایریاز دی سوات دی کنه خپل واټر شیډ شي دا پروټیکټ کولو خپل فورست شي دا پروټیکټ کولو پریزرو کولو هغه کې څوک ما په خیال هغه عمر کامیابی نه ده چې شوی چې کوم پکار وا کنه داسې کاغانو ګوري او بیا بل دا چې بیسټ پریکټیسز شه دی کنه جی هغه د کولو لکه پاکستان فوکس په ان جی ایچ باندې او نیلم جهلم هایډرو پاور باندې او نیلم جهلم هایډرو پاور هم تیر 20 کالو نه تقریبا 20-25 کالو نه په کار روانو او خو عمره چې کوم د دې انیشل allocation or initial budget هغه 500 billion rupees او هغه 500 billion rupees نه لږ زیات اماونت کې هغه ټایم کې چې دی هغه ټایم کې تقریبا د بادشاہ دی امیر چې دی کوم هغه بجټ او ایکسپیکټډ کمپلیشن هغه تقریبا 1000 اربو نو پاکستان اتھارټیز ته دا پکارو چې هغه پرایورټایز کړي او هغه دا پرایورټایز کو د دې لپاره چې هغه دا خیال چې دا مونږ جوړ کو نو لیګلی چې د انډیا با کرشن گنگا نشي جوړولې خو انډیا کرشن گنگا جوړه کا ایون اوسنن چې د ان جی ایچ ولار دی هغه ټنل چې بیا هغه کې څه کریکس راغلي دي نو دا سټریټیجیک مطلب نون ټریډیشنل سکیورټي کې دا ویکنسز راغلي دي سوال اکثر دا پورته کیږي چې د وخت زمونږ په عمومي توګه راتلونکي وخت کې په جنگونه په اوبو کې اې تاسو غني د پاکستان او د انډیا ترمنځ مستقل او تنازع دغه به یو سبب بالکل خبره تاسو ته ما دا څنګه وې چې تاسو خپل وې چې صرف 30 days شته کنه جی هغه سټوریج کیپاسټي او هغه ورځو کې وجه کله حالت خو نن کال 2-3 کال مخکې صورتحال له اوسنی دی کال په پته لګي اخر کې په پته لګي اگست نه بس چې اوس څومره سټوریج کیپاسټي دا ډیکلاین څومره راغلی دی جی سټوریجز کې کنه جی سټوریجز کې الریډي ډیکلاین راغلی چې څنګه تاسو تمامه 40 to 45-50% تر ویلې کم شوی دی دا سه 30-40% د منګلا کم شوی دی کنه جی او دا دوه بیسیکلی بیگ ډیمز دي نور ډیمونه خو نشته دی نور خو یا بیراجز دي یا د غدي جی یا بیراجز حل سره د مسلې د دې حل دا دی چې بادشاہ د امیر پرایورټایز کول دي هغه نه علاوه یو دوه نور ډیمز جوړول دي هغه نه علاوه خپل واټر شیډ شي دي جی هغه پریزرو کول دي ځکه چې هغه روان نسلونو خبره ده هغه روان شل کاله دیش کاله پس چې د کنه جی د غي خلکو ضرورت کفل کومګه سستینبل ډیولپمنٹ چې ورته وایي هغه دای چې هغه ډیولپمنٹ which when you undertake development in such a manner that the future of the future generations it is preserved کنه روان نسل چې د غي حقوق د غي ضرورت او جی او د غي ډیولپمنٹ ضرورت هغه تحفظ پکار دی او یو ډیر زیاته مهرباني پروفیسور ډاکټر کاشف سعید صاحب د پیښور یونیورسيټي نه
د اکونومکس ډپارټمنټ تاسو سره ډیره زیاته مهرباني. ډیره زیاته مهرباني تاسو لیاز وای. دا موضوعات چې خپ تفصیل سره موږ پاغي باندې خبرې اترې وکړو چې د دې خیبر پختونخوا ته د سن تاس معاهدې د ختمېدو په شکل کې خیبر پختونخوا ته، پاکستان ته، پنجاب ته او زموږ فود باسکټ ته چې کوم دی سس قسمه نقصان کېدلی شي. پروګرام وخت سره ورسېد، ما سره شریک زما ملما پروفیسر ډاکټر کشف سعید صاحب او تاسو پروګرام قرباني حضرت اجازه ورکړئ. د الله پامان.